نعمتونه خو ډیر زیات دي، خو په دې ډیرو نعمتونو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او قرآن پاک دو عظیم نعمتونه دي الله ویړیا موږ لرا کړی دي. زمونږ پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه کې الله پاک پیدا کړی دی، خو غیر چاپیره ټوله علاقه داسې شاړه او د شرک او د کفر په تیارو کې او په ظلمونو کې ګیره وه چې اندازې نشته. دومره زیات ظلمونه، شرک او کفر، ناروا کارونه. د عربو خلکو چې لور به پیدا شوله نو بیا به چا سره سترګې نه لګولې، شرمېده به، د ډېره غمه به مخ تور شو. هغې پورې به چا سره سترګې نه لګولې کمې پورې چې دا لور به ختمه کړې نه وه. یو صحابي خپل حال پیغمبر علیه السلام ته خپله بیانوي چې جاهلیت و نه پوهېدمه، په سفر باندې تلمه نو کور والا ته مې الوې چې زه خو په سفر ځمه، خو که زما په غیر موجودګۍ کې جینۍ پیدا شوه ګورې چې ما ته خبر نه کې مړی که او ختم یې که چې زه راځم چې ونه وینم. صاحب وایي زه په سفر لاړمه، واپس چې رالمه نو کور مې تپوس وکړي چې جینۍ پیدا شوه ختمه مې کړه چې ډېر دې ښه وکړل چې دې ختمه کړله. بیا څه موده پس اراده مې وکړه چې په سفر ځمه او کور مې وویل چې زه به دومره وخت پس راځم، خو چې زه لاړم په سفر باندې نو اراده مې بدله شوله او زر کور ته بیا رالمه. چې کور ته رالم نو زمونږ په کور کې د کور بندیان اوړي راوړي، خو یو ناشنا جینۍ هم په کور کې ګرځېده، ښکلې کارې کو، ښکلې خبرې کولې او ښه ما چې وکتو ناسې مې د زړه کې راله چې دا خو ډېره ښکلې جینۍ ده او ډېر ښه اخلاق هم دي او د کور دا کار خدمت هم ډېر په اخلاص کوي. نو کور والا نه مې تپوس وکړه چې دا ماشومه څوک ده، دا خو ډېر ښه کار لرله کوي، دا څوک ده؟ وی زما دا نرمې خبرې چې هغې واورېدې نو ما ته چې په فلاني وخت کې ته په سفر تلې او تا ما ته ویلي که جینۍ پیدا شو نو مړی که هغه وخت کې دا ستا لور ده پیدا شوې ده، خو ما خپلوانو کره پټه ساتله تر اوسه پورې، اوس ته نه وې نو ما کور ته راوستې وه، دا ستا لور ده. وی دغه وخت کې د زړه کې مې یو ټک راغی چې الله دا څه شو، ما خو لور نه غوسته هغه دې حد ته ورسېد چې پیغلو کې ده اوسه. وی ما وی چې اوس به دې له څه انتظام کومه نو یو ځل 400 کوره مې واغشتل، د کور نه بهر لاړم، یو خوش ځای کې مې کنده وویستله او بیا رالمه دې پسې چې دې ته مې چې ماماګانو کره دې بوزم، نیا نیکه کره دې بوزمه. وی دا ما سره روانه شوله، وی هغې شاړ ځای ته ورسېدلمه هغې کندې ته، وی ورکوشم کندې ته نوره خاوره مې کنوله چې دا کنده نورم جوره شي. وی دا ولاړه ده بهر چې خاورې راغورځومه را ګرد و غبار الوځي نو ګیره مې داسې ده خاورو ډکه شوله نو دا په خپله وړلو پټه باندې زما دا ګیره پاکوي. بابا جانه بس ته ستړی شوې، بابا جانه راته څه کې ډېر په مینه ما ته بابا جان وی. وی اخر کې چې ما په خپل خیال کې کنده برابر که نو بره راوختلمه او دې له مې دیکه ورکړه کندې ته مې وغورځوله او بیا ډېر زر په تادې پې خاوره ورچومه او دا چغو چې یا بابا دا څه کې، یا بابا جانه را څه کې. اخر کې یا بابا جانه ما څه ګناه کړی چې ما خاورو کې ډوبې، د اوږو پورې ډوبه شوله او چغې وی. اخر کې په سر د پاس هم خاورې وروړې او کریکې وواله او خاورو کې ډوبه شوه. زر مې نورې خاورې م ور واچولې، د پاسه پې وګرځېدمه چې دا خاوره مضبوطه شي دا تېره ونځي. اخري کریکه مې اوس هم په زړه کې ده. دا حال بیانوي پیغمبر علیه السلام هم جاری، صحابه کرام هم ورسره جاری. نو دومره ظلم او بربریتو په داسې وخت کې د دې مظلومانو الله واورېده او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې الله پاک پیدا کړ.
د دې د پیدایش نه مخکې یهود نصارا هغوی په دې انتظار چې وخت قریب دی او نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم به دنیا ته تشریف راوړي مخکې نه هغوی پوه لکه تورات انجیل کې بشارتونه مخکې نه راغلي په کومه ورځ باندې چې پیغمبر علیه السلام پیدا کېده نو یو یهودي تاجر مکه مکرمه ته راغلی او چې کله سحر شو نو هغه یهودي تاجر د مکی خلکو ته وی چې تاسو غیر چا پیره وګرځئ په دې مکه کې چا کره ماشوم پیدا شوی دی ناشنا مسافر دی او په علاماتو پویږي وی تاسو معلوماتو کې چې چرته ماشوم پیدا شوی دی خلک لال غیر چا پیره او بیا رالل وی د عبدالمطلب سے په کور کې ماشوم پیدا شوی دی بیا دا یهودي تاجر وی ما بوزه چې دغه ماشوم زه ووینم چې دې لاړ پیغمبر علیه السلام یې ولیده بېهوشه شو بېهوشي پرې راغلله او د هغې نه پس چې کله هوش کې راغی نو خلکو ته دا پته څه چلو شو وی من په دې تمه و چې نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم به بنی اسرائیلو کې پیدا کیږي بنی اسرائیلو کې پیدا نشو بنو اسماعیل کې پیدا شو د اسماعیل علیه السلام اولاد کې پیدا شو په دې مې افسوس کو بېهوشه شم چې زمونږ د خاندان نه نبوت ووته بنی اسرائیلو کې تقریبا 400 پیغمبران راغلي دي او دغه ځای کې سلسله د نبوت په بنی اسرائیلو کې ختم شوه بیا دا یهودي وی دا ماشوم به 3 ورځې د مور پې نه روي خلکو ته ولی وی زمونږ تورات انجیل لیکلی دي چې نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړي نو یو پیری به راشي او په خولې مبارکه به له قټه ګوته کېږي که هغه پې اخلي نو د هغې د لاسه به پې نشي اخیستی پیدایش نه مخکې دا پیشنګویانې شوې وې او دا یهود نصارا په دې باندې پوه پیغمبر علیه السلام یې ښه پېژندلی دی یعرفونه کما یعرفون ابناءهم الله فرمای دا کتاب والا یهود نصارا دوی نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم پیژني یعرفونه کما یعرفون ابناءهم څنګه چې دوی خپل زامن پیژني خپل زوی پیژنګلو اسانه ده داسې نه وي چې یعرفونه کما یعرفون آباءهم خپل پلاران چې څنګه پیژني نو داسې دوی پیغمبر علیه السلام پیژني داسې نه څنګه چې زامن پیژني د زوی پیژنګلو د پلار پیژنګلو خو دواړه شته خو فرق دونه دی چې پلار د خپل ماشوم بچی د پیدایش نه د ابتدا نه لیدلی دی او د عورت او غیر عورت ارس ورته معلوم دي که په داسې عیب وي نو ورته معلوم وي که عیب نه هم ورته معلوم دی او بچی تخپل پلار خو پورا نه معلوم پلار چې پیدا شو زلمی شو واده شو دا ماشوم پیدا شو دغه پورې حالات خو دې ماشوم ته نه دي معلوم نو د پلار پیژنګلو کې لږ پټوالی شته او د بچی په پیژنګلو کې پټوالی نشته نو د پیغمبر علیه السلام په نبوت او رسالت کې پټوالی نشته بالکل ښکاره دی نو یعرفونه کما یعرفون ابناءهم عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ په مدینه منوره کې د یهودو یو ډیر لوی عالم و چې کله پیغمبر علیه السلام هجرت وکړه مدینه منورې ته نو دی راغی پیغمبر علیه السلام ملګرو سره تشریف فرما دی ښکلې ښکلې خبرې کوي یا ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بالسلام دا حدیث مبارک پیغمبر علیہ السلام فرمایو چې عبدالله ابن سلام حاضر شو او دا کلام یې واورید یا ایها الناس افشوا السلام اے خلکو سلام عام کې که څوک پیژنې او که نه پیژنې سلام ورته کوئ واطعموا الطعام اوږې تږي غریب ته مسکین ته طعام ورکئ طعام پې وخوروئ وصلوا باللیل والناس نیام د شپې منځونه کوي په داسې حال کې چې خلک اوده پراتی تاسو منځ کوئ نو تدخل الجنة بالسلام جنت ته به داخل شي په سلامتیا باندې عبدالله ابن سلام وی ما چې پیغمبر علیه السلام ته وکته مې چې دا چهره مبارکه خو د دروغجن نشي کېدی دا خو رښتینی دی او بیا پیغمبر علیه السلام ته ورنږدې شو او اسلام قبول که په لومبي ملاقات
د په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی دی. اوس دا عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دی فرمای چې د خپل بچی په پیژنګلو کې شک کېدی شي چې دا زما بچی نه دا به خځه چې تغلا کړی وي، خو د پیغمبر علیه السلام په نبوت کې شک نشي کېدی. خپل بچو کې به شک وکم، د پیغمبر علیه السلام پیغمبره کې شک نشم کولی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پاسې او په تندیق کول ک ډېر خپل خبره دی وکړه، ایمان دې مضبوط دی. زمان پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه کې د ګل شپه او د ګل ورځ د صبح صادق وختو دغه وخت کې الله پاک پیدا کړ. د صبح صادق پیدا کېدو کې اشاره ده. مخکې تور شپه د تیره شوله، د شرک او د کفر د ظلم د بربریت شپه تیره شوله، رڼا سبا راغی. پیغمبر علیه السلام لکه د صبح صادق په شانتي دنیا ته رڼا راوړله، خو ابتدا کې چې صبح صادق شو نو دا رڼا دونه زیاته نه ده چې خلک په ارس وویني، لکه د سهار د بانک په وخت کې رڼایي خو ولګېدله، خو دومره رڼا لا نه ده. بیا د صبح صادق نه تقریبا 1.5 غنټه چې تیر شي نو بیا نور سیره اوي او ارس روخانه ښکاره شي، خو بیا د انور ته که بنده ګوري نو ډېر ښه ورته کتی شي، سترګې بریښي نه. 15 منټه چې تیر شي نو بیا د انور ته ګوره نو سترګې د بریښي کتې ورته نه شي. دې کې اشارات پراته دي چې د شرک او د کفر او د ظلمونو شپه خو تیره شوله، پیغمبر علیه السلام خو دنیا ته تشریف راوړو، خو لا د قرآن رڼا راغلی نه ده. 1.5 غنټه چې د صبح صادق نه تیر شي نو بیا نور سیره اوي، نو 40 کاله د پیغمبر علیه السلام جون چې تیر شو نو نبوت ورته ملو شو، نور راوخته. خو بیا دغه وخت کې مسلمانان لا کمزوري دي، کافر ورته په غړېدلو سترګو نیغ نیغ کتی شي، مقابله کولی شي، زور ظلم پی کولی شي، لا مسلمانان کمزوری دي، د پیغمبر علیه السلام مرګري کم دي. خو چې 20 منټه تیر شي نو بیا د انور دی ککوړي ته ګوره نو کتې ورته نه شي. نو چې 14 کاله د نبوت په مکه کې تیر شو او مدینه منورې ته پیغمبر علیه السلام تشریف یو نو نور ډېر روښانه شو، که کافر ګوري نو سترګې بریښي ورته کتې نه شي. اوس که په ظلم کوي نو د ظلم جواب کیدی شي ورسره، او چې ماسپخین ټیم شي نو غیر چاپیره ټوله دنیا ته رڼا ورسېدله، بیا پټوالی نشته. نو د پیغمبر علیه السلام عمر چې 3 کاله برابر شو، غیر چاپیره دنیا ته د اسلام قانون ورسېده، اوس ورته څوک کتې بالکل نشي. پیغمبر علیه السلام د کم وخت نه پیغمبر دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو ځل پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کوي د الله محبوبه د کم وخت نه الله پیغمبر کړي. نه زما استاد ذهن کمزوري منګو چې 40 کال شو بس پیغمبر شونو، خدا سے جواب اون شو. پیغمبر علیہ السلام وته فرمای كنت نبيا، ز هغه وخت کې نبی وما، وآدم بین الماء والطين، چې کوم وخت کې د آدم علیہ السلام خټه نه و جوړه، او به جدا دي، خوره جدا ده، خټه جوړه نه ده، نه دغه وخت کې زه نبي وما. د آدم علیه السلام خټه جوړېده ده په کوم ځای جوړه شوې ده؟ آدم علیه السلام چې پیدا کو خټه یې وله جوړوله، دا خټه کوم ځای وه؟ اوس چې د بیت الله شریف کوټه مبارکه کوم ځای ولاړه ده، په دقه میدان یې خټه خوشته کړې وه. ځکه د هر مسلمان په زړه کې یا الله ما بیت الله ته بوځي، یا الله ما بیت الله ته. تاسو ټول دی الله بیت الله ته بوځي. بیت الله ته تلو کې څه چل دی؟ د بابا خټه هلته خوشته ده، ځکه دې ورته اړه کېږي. او چې خټه ښه برابر خوشته شوله، ښه خمبیره شوله، نو فرشتو ته حکم وشو، وی په لاسو کې دا خټه یوسئ، عرفات میدان سره خوا کې ځای دی وادي نعمان، هلته یې ورسوئ. خټه هلته ورسېده. بیا په دغه ځای کې د آدم علیه السلام بدن چې دی نو دا جوړ شو، 90 فوټ قد دی، د سینې پلنوالی 2.5 فوټه دی. بدن جوړ شو، نور پې ولګېده، هوا پې ولګېدله، روح لا نه دی چولی شوی. پیغمبر علیه السلام فرمای كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، هغه وخت کې نبی وما
چې دا آدم علیه السلام بدن او روح دواړه لا ملو نو وی زاغه وخت پیغمبر او نبی وبا دا نږدې نیټې دي لږ د دې نه مخکې لاړ شه نو مخکې پیغمبر علیه السلام پیغمبر و فضائل قرآن کې یو حدیث مبارک دی چې د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې الله په خپل سورت یاسین او سورت طه تلاوت کړی دی نو چې الله تلاوت کو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین انک بشکت لمن المرسلین د پیغمبرانو نه د چاته وی چې ته پیغمبر محمد رسول الله ته وی صلی الله علیه وسلم انک لمن المرسلین نو د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې زمونږ پیغمبر علیه السلام پیغمبر وو لږ د دې نه مخکې ورپسې لاړ شه نو بیا هم پیغمبر وو داسې وخت مو نه ځمکه نه اسمان نه عرش و نه کرسی نه لوح نه قلم د عرش تر فرش هیڅ شیم نو صرف یو ذات د الله موجود دی د خپل علم په محسوساتو کې مشغول دی هیڅ شیم نشته دغه وخت کې الله پاک اراده و فرمایله چې مخلوقات پیدا کومه اوس د مخلوق پیدا کول چې کوي نو شروع به د کوم ځای نه کېږي چې مخلوق پیدا شي نو پیغمبر علیہ السلام فرمای اول ما خلق الله نوری اول هغه شی چې الله پیدا کړ هغه زما نور پیدا کړ نور د پیغمبر علیہ السلام د ارچانه مخ کې پیدا شو نورانی تور باندې روحانی تور باندې د ارچانه مخ کې پیدا شو داغه نه پس بیا نور مخلوق چې پیدا کیږي نو هغه کې اول قلم پیدا کړی دی بل حدیث کې راځي اول ما خلق الله القلم اول هغه شی چې الله پیدا کړی دی هغه قلم پیدا کړی دی د پیغمبر علیه السلام د نور مبارک نه رستو او د نور مخلوق نه مخکې قلم پیدا کړ بیا د قلم ته حکم شوی دی قلم لیکل کوا اکتب یا قلم لیکل وکړه الله نه تپوس کی یا الله سولی کما دا الله د قدرت قلم د پخپل ولیکل کوي نو لیکل شروع شو من چې قلم جوړو پچاکو ولا سوکه جوړ کو بیا دا سوکه کټ کو نو دا قلم دا سوکه د کې د چاکو سوکه په د پاسه کې د زوره کو نو قلم سوکه ټق وکي او دوشي دا دوالی څه فائدہ ده وی په دې قلم چې خط کین نو بیا خپل لیکل کوي خوشخطی پکې راشي د قلم سوکه چې دوش نو دا خوشخطی کوي د الله د قدرت قلم سوکه یو د دوه نه دی اوس لیکل شروع شو نو چې کله دې قلم لیکل کول الله نه تپوس کوي سو لیکم ما کان و ما هو کائن چې دا سو شو دغه ملکا او څه چې واپسې کیدون کې دا هو ملکا نو قلم لیکل شروع کړل او چې کله د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک ته قلم را ورسېده نو د قلم کې بیا نور برداشت نو زور پر راغی وزن پر راغی قلم برداشت نشو کولی د قرآن کې الله وزن پیدا کړی انا سنلقي عليك قولا ثقيلا الله فرمای زتا ته وزندار قول نازلوما قرآن وزندار دی د دې دومره وزن دی چې پیغمبر علیه السلام په اوخه باندې ناستو او کله به وحی نازلېدل شروع شو بدن مبارک کې به دونه درنواله راغی چې اوخه به برداشت نشو کولی به کېناستا بدن به درون شو دا د قرآن وزن دی زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ کاتب وحی و اذا ناستو ما پیغمبر علیہ السلام ملاستو او زما په پتونی سر مبارک لګولو او دغه وخت کې د وحی نازلېدلو کیفیت شروع شو د پیغمبر علیہ السلام سر مبارک دومره درون شو چې زید ابن ثابت وی زما قریب و چې خپه مې ماته شي دونه وزن راغی دا د قرآن وزن دی د قصد پیغمبر علیہ السلام نوم مبارک تم الله ډیر وزن ورکړی دی وی دې قلم چې لیکل شروع کړل او د پیغمبر علیہ السلام نوم مبارک ته ورسېده وی قلم د ډیر زوره په منځ دوه شو چې په نامه د محمد ورسېدله نو دغه کې د قلم درز وکړه ورپسې بیا نور مخلوق الله پاک پیدا کړی دی زمونږ پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک د دنیا او د آخرت تمام کمالات او خوبه ورکړي دي
جبرائیل علیہ السلام په فرشتو کې مقرب فرشته ده. ډیوټي الله هغه ورکړې ده چې 1,24,000 پیغمبران دنیا ته راغلي دي. هر پیغمبر له جبرائیل علیہ السلام راته دا الله پیغام به راوړه. نو پیغمبران ټول لیدلي دي او د هر پیغمبر صحابه کرام د هم لیدلي دي. پیغمبران هم ښکلي دي او د هغوی هغه نیکان ملګري هغه هم ښکلي. جبرائیل علیہ السلام راغی زمونږ پیغمبر علیہ السلام ته د الله محبوبه د دنیا ټولو طرفونو تلې راغلم ګرځېدلې ما ښکلي ښکلي خلک مې لیدلي دي خو ستا په شانتې ښکلي مې پکې بل نه دي لیدلي. جبرائیل علیہ السلام دا الفاظ د فارسی یو شاعر په خپل نظم کې وایي: آفاقها گردید ام مهر بتاں ورزید ام بسیار خوب آندید ام لیکن تو چیزی دیگری. آفاقها گردید ام د دنیا مختلف طرفونه میں کتلی شمال جنوب مشرق مغرب. مهر بتاں ورزید ام خکل خکل معشوقی و داغی ناز و ادام کتلی دا بسیار خوب آندید ام لیکن تو چیزی دیگری. دیر خکل خلق میں لیدلی خود تپک بل شانتے. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ د پیغمبر علیہ السلام صحابی دی. د پیغمبر علیہ السلام خکل مخ مبارک تے قتل بے اختیار شور وکړه: واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ستانه خشتا زما سترګو چرته لیدل نه دی او ستانه خشته چې ته میندو راوړې نه دی. خلقت مبرئا من كل عيب د هر قسم عیبونو نه داسې پاک پیدا شوی كأنك قد خلقت كما تشاء لکه چې تا مخکې خدای ته ویل چې ما داسې پیدا کا. د یوسف علیہ السلام حسن ډیر زیات مشهور دی او ارسو کو یوسف علیہ السلام ډیر خشتو ډیر زیات خشتو. درونو سره مینه نه وه ځان یې تخلاصو په کوټه روپو یې خرڅ که. خو چې کله د مصر بازار ته ورسېدو او اعلان وشو چې یو ماشوم امروسته دی او دا خرڅو نو د لرې لرې خلک راغلل او هر څومره دولت چې چا سره هغه پیش که یوسف علیہ السلام پې اخلي. خو خلکو سره دولت کم او عزیز مصر سره ډیر دولت و نو د ټولو نه زیاته بولی عزیز مصر کړې ده. یوسف علیہ السلام یو طرف ته تلکه کینو بل طرف ته سره زر وسره وتلل بیا وسره سپین زر وتلل بیا ریشمی کپڑے وتللې القیمتی لال جواهرات وسره بار بار تلل کېدل دا ورکول او یوسف علیہ السلام واغشت کور ته چلار نو زلیخا د بیبي دا غي ته وای چې ډیره ګرانه سودا شو دومره دولت مې په ورکه خو وامه غشته اذا مرتا په سو ورکل. جماد چند دادم جان خریدم بحمد الله عجب ارزان خریدم. جماد چند دادم یو سو کانیم په ورکل لال جواهرات او سره در سپینزر سری یو سو کانیم په ورکل. بحمد الله عجب ارزان خریدم. الحمدلله ډیره ارزانه سودا راته ملو شوله دا ډیره ارزانه ده. نو د مصر خلکو ته د یوسف علیہ السلام حسن الله ټول ښکاره که نو ټول خلک حیران دي ورته ګوري. خو زمونږ پیغمبر علیہ السلام د یوسف علیہ السلام نه ډیر زیات خشته دی. اوس فرق دا دی که زمونږ د پیغمبر علیہ السلام حسن دی خلکو ټول لیدلو نو د دنیا خلکو د دنیا ټول کاروبار به پریخو او بس صرف د مخ مبارک په ننداره وو نو د دنیا نظام به ټول معطل پاتیو. الله نظام چلول غواړي داسې لږه غوندې پرده پې واچوله. نو هر چا لیده نه ابو جهل ابو لهب وغیره د یوې محلې خلک دي هغوی پیغمبر علیہ السلام نه دي لیدلی که لیدلی ایمان به پې راوړو الله ته لږ غوندې پټ کړی دی. صحابه کرامو لیدلی دی د مالو سر نه پې ورتیر دی. د پیغمبر علیہ السلام ډېر ښکلی و. نورو پیغمبرانو ته معجزې ورکړې شوي دي د هرې زمانې پیغمبر ته داسې معجزه ورکړې شوې ده چې د هغې زمانې خلک د هغې د مثل راوړو نه به عاجز و. د موسی علیہ السلام په زمانه کې جادو ډېر زیات و
په جادو خلکو ارس جوړول. الله پاک موسی علیہ السلام له یو امسا ورکړو، دا امساوالو د جادوګر مقابله وکړي. یو ځل فرعون د تمام ملک جادوګر راجمع کړل او 70,000 امساګانو نه ماران جوړ کړل او 70,000 رسیوی داغی نے ماران جوڑ کر 1,40,000 ماران پا میدان کے گڑیدل او ٹوپونے وال. پا جادو دی نمار نو جوڑ شو، خود خلق کو نظر کے دا وچی دا ماران دی. یخیل الیہ مغیت خیال کے راتلل چاننا تسعا دا منڈی وی دا ماران دی منڈی وی نور اگا لرگیو پڑیو. موسی علیہ السلام تعالی وی دا امسا ورغرزوا، خو چې امسا ورغرزولا یو اجدها ته جوړه شاول نری مار بیا غټ او داخله را شواز کړلا او 1,40,000 مارانه ټول راغون کړ. یو نوړې تیر کښخوند په ونو روغه تیر کړ او د فرعون تخت طرف ته چې دی اجدها خله ورمخ کې کړلا په تخ باندې ناس لوی تختو دا سې یو ګټ ته راسي دا مار د موسی علیہ السلام د امسانه چې کوم مار جوړ شو نو دا غاغه جامه ور مخامخ شو دی کې هغه سوله کې واړو له په بل له تختې ده او موسی علیہ السلام ته چې کوي دا مار رونیسا دستونه په لګیدل 300 دستونه په دقه وخت کې کړو. د کانی نه اوبرا وتل خو د غرونو کې اوسم کې خلک ویني چې د کانی نه اوبر وتی دي، خو د لاس نه اوبرا وتل دا چا نه دی لیدل. اوس پورې په یو لخر کې پیغمبر علیه السلام ته صحابه کرام راجمع شو، اوبه نشتا او داس چاره دام بکول غواړي، غسل بکول غواړي، اوبه بسکل غواړي، اخلی پخلی بغواړي او اوبه نشتا. اوس پیغمبر علیه السلام ټول لخر ته لګي غونډه اوبه پیدا کې لخر کې چا سره نو ټول لخر کې یو پیاله اوبه پیدا شوې، دقه اوبه دي نور نشتا. هغه پیاله کې پیغمبر علیه السلام لاس مبارک کته کو ویلو خیروله ډکه نو د پیغمبر علیه السلام د ګوتو مبارکونه داسې فواری روانې شوې چې ټول لخر په سیراب شو، د غسل د اودس چاره د تنظیم شو، د سکلو او شو، د اخلی پخلی کارو شو. اوس دا معجزه د موسی علیه السلام د معجزې نه زیاته ده. د عیسی علیہ السلام په زمانه کې ډاکټري انتها ته رسیدلې و، د هر قسمه مرض علاج بکېدو. خو یو چې د موربا ړوند پیدا شو داغه علاج نه کېده، چې برګ مرض په چاراغه داغه علاج نه کېده. عیسی علیہ السلام د هغه مرض علاج وکړ، برګي مرض والا مادرزاده ړوند داغه علاج وکړ. الله خکړل او د مړي علاج نه کیږي، د مړي علاج مو شو، ډیر مړي دا جمدي شو. عیسی علیہ السلام چې ته په سفر تلو 3 ورځې پس چې راغی یو مرګره داغه تپوس لورغه داغه خور په جړه راوته ویغه مرګره خو دې مړ دی وې ماته قبر وخایې. عیسی علیہ السلام داغي قبر لورغه او ته قم باذن الله د الله په حکم پاسه عمل را پاسه د کور ته پخپل راغی. یو جنازه روانه وا خلکو جلل عیسی علیہ السلام ویسه چلی مړی شوی د غیر روان دی د لری نه आवाज وکړ قوم باذن الله پاسه اکټ کې کیناستو کفن د ځان راتو ک ځان پټ وې کټ کې د کوړته لاړ د خلکو ته دا خو تازه مړی دا به دودا به تارا ویخ کړی وینو مونږ ته چته زور مړی را پاسه وا وې تاسو راتو خیر را پاسم یو شال زو الته بوته وې دې کې مړی دا پاسه وا هغه ته چې आवाज وکړ قوم باذن الله پاسه قبر اوشلې ده مړی را پاسې ده او هیبت اغشتو قیامت شو. وی نه قیامت نه دی، زه پیغمبر ما دا زما معجزه ده ما را پاسولې. څوک وی د نوح علیہ السلام زوی ما زمانه په ډیره تیره شوې ده. وی موږ سره دنیا کې پاتې کېږي؟ نه دنیا کې پاتې کېږم نه، خو دومره زمانه تیر شو خو د حلق نه مې د زنکدن تریخوالی وتلی نه دا دعا که چې دا تریخوالی مې د حلقه لرې شي. ای بیا واپس قبر ته ځم دعا یې ورته وکړه د حلق تریخوالی لاړ او سړی بیا قبر ته لاړه. نو تازه مړي او زاړه مړي را پاسولی دي.
د عیسی علیه السلام د دې معجزې مثالونه زمونږ د پیغمبر علیه السلام امتیانو کې مشته. عیسی علیه السلام خو بیماران جوړول، زمونږ د پیغمبر علیه السلام مرګرو به دم واچو به خدای جوړ کو. هر قسمه بیمارانو باندې هغوی دمونه چولي دي او هغه مریضان خدای ښه کړي دي. د امتی کرامت د خپل پیغمبر معجزه وي. یو مړی پاتې شو، هغه مړی م را پاسولی دی. یو بوډۍ ښځه وه، ام محجن نوم یې و، راغلله او پیغمبر علیه السلام ته یې زوی مې زلمی مړ شو او دی راله جمدی که او که دی نه جمدی کېږي نو زه واپسې مرم. نو پیغمبر علیه السلام ته به تسلي ورکړه چې ټول خلک مړه کېږي، نو ستا زوی مړ شو، بس دوا ورته کوه، صبر کوه. وی صبر رانه کېږي نه، مرمه واپسې، که دی نه جمدی کېږي زه مرم. پیغمبر علیه السلام یې مجبور کوي ما ته کور وښیه، ځای راته وښیه کوم ځای دی. بوډۍ مخکې، پیغمبر علیه السلام ورپسې کور ته ننوته، دا دی پروت دی، مړی پروت دی، څادر یې پې اچولی دی. پیغمبر علیه السلام ورته قم باذن الله، د الله په حکم پاسه. راپاسې څادر یې د ځان نه لرې کړ، پاسېده. دومره جون خدای ورکړی چې پیغمبر علیه السلام وفات شو، ورپسې ابوبکر صدیق وفات شو، عمر فاروق 11 کاله حکومت که وفات شو. دا سړی جمدی دی. د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې په جهاد کې شهید شو. د ام محجن زوی د پیغمبر علیه السلام په دعا جمدی شوی دی. هر پیغمبر ته چې معجزې ورکړې شوي دي هغه ټولې معجزې راجمع شي پیغمبر علیه السلام ته. حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، آنچ خوبا همه دارنده تو تنها داری. دا تمام کمالات پیغمبر علیه السلام ته الله پاک راجمع کړي دي. د دنیا خوبه د آخرت خوبه ټولې ولا ورکړې دي. بس نور خدای یې مګنا بے شک چې بنده دی، نور کل واړه صفات دي پرشتیا. امتیان ولا ورکړي دي. امت داسې ورکړي چې تمام امتونو سردار دی. کنتم خیر امه اخرجت للناس، تاسو یو داسې امت یې چې بهترین امت اخرجت للناس، د خلکو د فائدې لپاره راوتلی. دا امت نور قومونو ته، نور دنیا ته به د دوی نه فائدہ رسیږي. حدیث مبارک کې کرازی چې علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل، زما امت علماء د بنی اسرائیل د پیغمبرانو پشان پیغمبران ندي. د یو ادنا پیغمبر درجه ته امتی رسینا، او کار کم دی. پیغمبرانو چې کومه ډیوټي کوله د مخلوق ته د الله دین رسو، اقا کار به دا علما کوي. په دې کې مشابهت دی وسره چې دا علما د پیغمبرانو په شان کار به کوي، خلکو ته به د الله دین رسي. په جنت کې به وګورئ چې د پیغمبر علیه السلام امتی او ورسره نور پیغمبران یو شانتي بخکاری. په جنت کې 4 نهرونه دي، د شاتو، د شرابو، د پيو، د اوبو، 4 نهرونه دي په جنت کې. اوس دا 4 واړه نهرونه دا به د کوم ځای نه راوتلي، د دغه سرچشمه به کوم ځای کې وي؟ نو په جنت الفردوس کې چې د پیغمبر علیه السلام کوم محل دی، اق محل نه دا ټول نهرونه راوتی دي. هغه سرچشمه د دې نهرونو د پیغمبر علیه السلام کور کې دي. په جنت الفردوس کې د پیغمبر علیه السلام په کور کې دا 4 نهرونو سرچشمه ده. او د پیغمبر علیه السلام هر امتی ته د پیغمبر علیه السلام د کور یو ډایرکټ کنیکشن به ملاوي، هر یو ته ځان له کنیکشن ډایرکټ، او د نور مخلوق ته ډایرکټ کنیکشن نشته. هر پیغمبر ته زمونږ د پیغمبر علیه السلام د کور نه یو ډایرکټ کنیکشن ورکی، او بیا د هغه پیغمبر د کور نه د هغه امتیانو ته انډایرکټ کنیکشن وي. دغه ځای کې به ولګېږي پته چې د پیغمبر علیه السلام امتیان او نور پیغمبران یو لیول کې شو، او د نورو پیغمبرانو امتونه په 2 نمبر کې راغله. تعداد د پیغمبر علیه السلام د امت بسونی په جنت کې هر ځای کې چې 3 کسان وي، 2 به د پیغمبر علیه السلام امتیانی، دا یو به د بل چا امتی وي. 1,24,000 پیغمبران په شریکا
دا غوی امتیان یو حصہ او یوازې د موږ پیغمبر علیه السلام امتیان دوی شي په جنت کې صفونه دي 120 صفونه دي شپږ شل صفونه اتیا صفونه د پیغمبر علیه السلام د امت سلويخ په شریکه د نورو خلکو دي نو د پیغمبر علیه السلام امت دام د ټولو امتونو نه په فرق شو بهترین امت ته او قرآن پیغمبر علیہ السلام ته الله ورکړی دی نو دا د تمام آسمانی کتابونو سردار دی پیغمبر علیہ السلام ته چې قرآن نو ورکړی شوی نو ارچا منه چې ډیر ښه سړی دی صادق دی او امین دی چام ته ګیلم نه کوله او چې سلويخ کال عمر پوره شو قرآن ورته ملو شو او د خلکو ته د الله د یووالي خبره کنه ټول خلک مخالف شو نه بیا چا نه منه جنگ جګړې ور سره کولې نو پیغمبر علیه السلام مهنت بداو چې دا قرآن مخکې ورسوم رومبنه مدرسه په مکه مکرمه کې جوړه کړله الله حج لبوزه صفا مروه سره گیټونه دي نو لومبنه گیټ چې پاغې لیکلي باب دار ارقم دغه ځای کې پیغمبر علیه السلام مدرسه جوړه کړله د ارقم صحابي په کور کې یو کم سلويخ طالبان هغوی پکې قرآن یادو عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله مسلمان شو نو دی سلويختم طالبو دینه پس پیغمبر علیه السلام بل مدرسه چې جوړوله هغه په مدینه منوره کې جوړه کړه اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنہ هغه کور ورکړ زما په کور کې مدرسه جوړه کې مصعب ابن عمر ول پیغمبر علیه السلام اولېګوي دا قاری دی دا استاد دی به تاسو ته قرآن سبق خي او بیا په خپل پیغمبر علیه السلام چې مدینه منوره ته هجرت وکړ نو په دغه ځای کې بیا د مسجد نبوي بنا وکړه نو مسجد نبوي کې خوا کې وسره مدرسه هم جوړه کړله صفا یو دن کاچاو یو ډبه جوړه کړو او پاغه به صحابه کرام ناسو 400 طالبان د پیغمبر علی السلام په دغه ځای کې سبق ویلې او دغه مرګرو طالبانو ته اصحاب صفه وای پیغمبر علی السلام د دې قرآن د پاره مهنت کړې ده هر قسمه کوشش یې کړې ده یو ځل یو پهلوانو هغه پهلوان راغی پیغمبر علیه السلام ته وی ماله په کبډي راشه کبډي را سره وکړه پهلوان دومره تکړو چې د څاروي بچا حلال کو سرمن به پزمکه پرته وه لکه تاسو قرباني کوئ او سرمن ویړه پرته وه نو په دې سرمن د پاسه قدم به کېښوي زما دا قدم د دې سرمن نه اوچت کې نو 10 کسان به ولګېد او سرمن به یې په لاسو کې ونیو راښکه به خو د ده قدم به یې نه شو پورته کولی سرمن به ټوټې ټوټې کړه خو د ده د قدم لاندې چې کوم سرمن به بچا ونه خوځولې شوله دونه مضبوط پهلوانو وزندار مو راغی پیغمبر علیه السلام ته وی را میدان ته شماله په کبډي راشه وی که زه دې راوپرځولم نو زه به د باندې ایمان راوړم او که ما راوپرځولې نو د نبوت دا خبرې به پرېږدې چې زه نبي یم او پیغمبر دا خبرې پرېږده بیا پیغمبر علیه السلام ته زرا میدان ته شنه صحابه کرام را مخکې شو ته څه له کبډي کې مک و منګ به وله په کبډي ورشو هر صحابي وایي زه وله ورځم ته مه ورځه هغه نه ما تاله چیلنج درکړی ته به په کبډي راځې او صحابه کرام لګیا دي چې منګ ورته ورپرېږده دا بېادبي ده چې اوس ته کبډي کې نه منې کېدل صحابه کرام پیغمبر علیه السلام ته یالو که ایمان به په تاسو راوړي که په ما وی پته بس ما ته یې راپرېږدی که نه زه سره کوم کبډي اوس ما ته که څوک وایي چې ما ته په کبډي راشه نو ایمان ستا دې هم بېخودي ستا د ایمان دې هم بېخودي ما څه له کړی اوس دې خلکو مخکې پټکې یو خوا وپرودي لوغړېږو را لوغړېږو خو پیغمبر علیه السلام وایي چې زما په وجه دې د جهنم نه بچ کېږي نو خیر دې زه په کبډي ورشم خو دې د جهنم نه بچ کوم دوزخ ته روان دی که کافر لاړ شي نو پیغمبر علیه السلام ځان ته نه دي کتلی خو د دین خدمت کوي او دا مخلوق د اور نه بچ کوي نو میدان ته ورغی چې ورغی نو پهلوان یې را خلاص کو هغه پاسه جامې وڅنډلې خپه مې وښویده بیا راشه نو بیا چې بیا را خلاص که نو پرېښوده وی شا مې نه ده لګېدلې بیا راشه ګوره که بیا وشي چې
چې په دریم ځل یې راخلاص کړو دا شی ولولې وی شا دې لګېدلی وی او وی ښوېدلی خو نه وی نه د پاسه پهلوان بیا کلمه وویله رکانه نومې دی رضی الله تعالی عنه معدن صاحب بدا بیا په خپلو اشعارو کې وی یو مشرک پهلوان وی نبی سلطان تا ځان بنی سینن زما طاقت او توان تا کمه پلکړلې دا خپل دین به پرېږدې ته کدی پلکړه مقدم غاړه به ایمان تا حضرت اویل بسم الله راځه تیار یم زه ولاړ یم د اسلام خدمت هر شان تا نو اصحاب ورته ویل چې غلامان شته سرکار څه د پاره اوزي بیا میدان ته حضرت نه منله شلو ورته غاړه او په درې ځلې پهلوان را پلکه ځان ته پهلوان وی خدایي زور در سره دی زور مې نشي رسېدی زور د سبحان ته نو پهلوان زر کلمه اوې مادنه سر یې ټیټ که د کونینو پهلوان ته پیغمبر علیه السلام د دې دین دپاره هر قسمه محنت کړې ده خو دا دین پورته کول غواړي دا قرآن هر ځای ته رسول غواړي نو پیغمبر علیه السلام په خپله باندې مسجد نبوي کې مدرسه جوړه کړله او د هغې مدرسې نه گیر چاپیره دنیا ته دین رسیدلی دی او چې چا زده کړه وکړه نو بیا هغه ته حکم کړی دی بلغوا عني ولو آیه ورسوئ زما د طرفه ورسوئ ولو آیه اگر که یو آیات چاته یادی نو دا یو آیات هم ورسوئ صحابه کرام په دې باندې عمل کړی دی قرآن رسول دی عالمان تر اوسه پورې لګیا دي قرآن رسوي که حافظ دی ناغم کوشش کوي که حافظ نو په ناظره قرآن ویلی هغم کوشش کوي که په ترجمه او په تفسیر یې پوهېږي ناغم کوشش کوي هر قسم عالم چې دی ناغه کوشش کوي چې بلغوا عني ولو آیه په دې باندې عمل وکړي شي صحابه کرام زمونږ د علاقو ته راغلي دي عبدالرحمن ابن سمره رضی الله تعالی عنہ کابل تراغلی دی فلما قدمنا الکابل وی من کابل تراو رسیدو جهادونه الته کړی دي او بیا دا کابل نه د پیښور پلار باندې دا سرا پورې وتلی خیبر پلار باندې دا تنګي 400 نوخار مردان ثوابه دا سه اٹک طرف ته تللی دي په اٹک باندې پورې وتلی هم دي دا اٹک چې یادېږي دې ته یو صحابي راغلی دی د پیښور په لار باندې دا شراغی محلب ابن ابو صفرة العتکی الازدی دا ازدی یو قبیله ده په عربو کې په هغې کې یو شاخ دی العتک نو دا صحابي د پلار هم صحابي دی او نیکه هم صحابي دی دی اټک ته راغلی و نو په دې اټک کې د ځان له یو قلعه جوړه کړله او پاغه قلعه د خپل قبیلې نوم ولیک العتک لکه چې د باجوړ سره راشو دلته ځان له ښکلې بنګله جوړه کړي نو بار په دروازه بورډ ولګئ باجوړ هوس چې د ممند نه راشو کور دلته جوړ کړي نو ممند هوس نو دغه شانته دې صاحب چې قلعه جوړه کړله پاغه قلعه بار ولیکل العتک د قبیلې نوم ولیک په بیا دا العتک چې نو دا عین خلکو بدل کنه اتک به وته وي او اتک چې نو رستو بدل شو په اٹک باندې نو اٹک دا دغه صحابي قلعه ده دغه ځای کې د اسلامي نظام چلو دا اوسنۍ دا د اکبر باچا قلعه ده خو دې نه مخکې په دغه ځای باندې د صحابي د لاس قلعه جوړه وه دې صحابه کرامو زموږ د علاقو کې څه کول دغه وخت کې څه کارخانې وې پکې څه باغونه و پکې څه و پکې هیڅ شی هم نو دوی هېڅ پسې هم نو راغلی که دوی راغلی دي نو دې دپاره چې بلغوا عني ولو آیه د پیغمبر علیه السلام دا ښکلی دین او دا قرآن تاسو ته را ورسوئ نو دې دپاره دې صحابه کرامو کوشش کړی دی 50 صحابه کرام دې علاقو باندې راغلي دي د هغې نه وروستو صحابه کرامو پسې تابعین او تبع تابعین هم په دې لارو به راتلل او دې خلکو ته به دین رسو د نن 12 د پاسه زر کاله مخکې 12 د پاسه زر کاله مخکې
د اندوانو مشر دی راجا جیپال، په ننګرهار او په لغمان کې د محمود غزنوي پلار سره جګړه شروع کړله، امیر سبکتګین سره. هغه جګړه چې شروع کړله نو د محمود غزنوي پلار په کوتک کې خود را باندې کړ پدې، او د هغه ځای نه روز غلول، د لغمان او د ننګرهار نه زمونږ د علاقو ته رو شړل، او دلته کې موال نو اټکه پورې اوس غلول. دغه وخت کې لښکر د راجا جیپال 3 لکه لښکرو، او د امیر سبکتګین ورسره 80,000 لښکر دی. د 80,000 3 لکه هندوانو زغلول، په اټک پورې وتل. سبکتګین بیا واپس افغانستان ته چې ته نو 10,000 کسان یې پرېښودل او نور لښکر یې واپس کو. 10,000 کسانو کې یو په 400 باندې قاضي پرېښوده، یو په مردان باندې قاضي پرېښوده. په 400 چې د هغه نوم علي او د هغه د پلار یوسف نوم د هغه په مردان باندې قاضي که. د 10,000 کسانو ته نظام وسپاره او په خپله واپس لاړ. 10 میاشتې هندوانو بیا لښکر تیار که او بیا حمله کوي. دې ځای نه مسلمانانو امیر سبکتګین ته سوال جواب وکړ. سبکتګین وفات شو، محمود غزنوي زوی باچا شو. بیا په دغه ځای نه محمود غزنوي راغی او بیا دوی سره جنگ وکړ. په دې جنگ کې راجا جیپال لاسونه خپې وتړل، افغانستان ته یې بوته، تړلې بوته. هندوانو شکست خوړو، خو په دغه لښکر کې د 400 قاضي علي وفات شو، شهید شو، او پلار یوسف په مردان کې شهید شو. دا علي چې نو دا په 400 کې د بابا صاحب په نوم باندې د پړانګو په مقبره کې مشهور دی. دین د خدمت لپاره دی، قرآن د خدمت لپاره، او پلار یوسف په مردان کې بغداد مقبره کې پروت دی، هم په دقه موقع باندې شهید شوی دی. 12 د پاسه 1000 کاله وشو. نو دې خلکو د دې قرآن خدمت لپاره کوشش کړی دی. د پیغمبر علیه السلام د جون حالات بیانول، په دې کې غرض دا وي چې دا بندیان د پیغمبر علیه السلام اخلاق او عادات معلوم کې او هغه خپل کې، هغه اخلاق ځان کې پیدا کې کم چې د پیغمبر علیه السلام دي. تر اوسه پورې ټول امت دغه کوشش کوي چې د پیغمبر علیه السلام خپل اخلاق او عادات ځان کې راولا او د سنتو اتباع وکا. نو د سنتو اتباع داسې شی دی چې بنده په پیغمبر علیه السلام ته نږدې شو، او چې پیغمبر علیه السلام ته نږدې شو نو الله ته نږدې شو، چې الله ته نږدې شو نو دنیا او آخرت دواړه خشته دي. حج له بندیان لاړ شي نو مسجد نبوي ته خامخا ځي. نو مسجد نبوي کې چې مونځ شي نو دا مونځګزار ټول رش جوړ شي او هر یو ورځي مخامخ پیغمبر علیه السلام روضه مبارکه ته الصلاة والسلام علیک یا رسول الله یا حبیب الله، دا القاب آداب سره سلامونه کوي. او ډیر څوک ادریدي نشي، دا هغه سرکاري عمل ډیر په ادب اشاره کوي چې مخکې تیریږي چې رستو نورو خلکو ته مقبلاس راشي. نو که څوک روضه مبارکه ته مخامخ ډیر ادریدل غواړي نو لږ به رستو لاړ شي، نو بیا راته څوک څه نه وایي ولاړ یا، او که جنګلو مبارکو ته نږدې کېږي نو زر به دې رخصت کړي. نو د کراچۍ مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه حج لتلو، بیا روضه مبارکه ته ودرېده، خو مخامخ ډیر ودرېدل غواړي، یو پټې رستو برجې سره ودرېده، او دا خلک زور کوي جنګلو مبارکو ته. نو دقه ځای کې وي دې زړه کې مې رالل چې ته خو ډېر بدبخت یې، خلک روضې مبارکو ته جالو مبارکو ته نږدې کېږي او ته رستو کېږي، ته خو ډېر شقي او بدبخت یې. وی چې میړه کې دا رالل، وی د روضې مبارکې نه ډایرکټ زما د زړه ته اواز راغی چې محمد شفیع د خلکو ته ووایه کم خلک چې زما د سنتو اتباع کوي که زرګونه میله لرې دي نو ما ته نږدې دي، او کم خلک چې زما د سنتو اتباع نه کوي که د جنګله کې دننه راننوت نو ما نه لرې دی. نو پیغمبر علیه السلام ته نزدېکت دا د پیغمبر علیه السلام په سنت طریقو باندې عمل دی. اتباع د سنتو کا کته زرګونه میله لري ته پیغمبر علیه السلام ته نږدې، نو خپل اخلاق د پیغمبر علیه السلام، خپل عادات د پیغمبر علیه السلام معلوم کا او پاغه باندې عمل وکړه، الله پیغمبر علیه السلام ته نږدې کوم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، پیغمبر علیہ السلام ته الله فرمای دی خلکو ته وایا که تاسو محبت د الله سره کول غواړئ فاتبعوني زما اتباع وکړئ يحببكم الله، الله باندې سره محبت وکړي ويغفر لكم ذنوبكم، کړي ګناهونه به الله معاف کړي.
د پیغمبر علیه السلام د دین زده کولو کې بل ته رسولو کې زمونږ فایده ده، ګټه زمونږ ده. قرآن ښکلی کتاب دی، د پیغمبر علیه السلام اخلاق عادات ښکلی دي، دا په دې زړه کې راوله ته به هم برکتي شي، قام قبیله به دې هم برکتي شي. دا قرآن برکت والا دی. د قیامت پر ورځ باندې که الله حکم وکړي فلانیم دوزخ ته بوځه، فلانې بوځه فلانې، او دا ټول خلک دوزخ ته رواني دی کې یو حافظ را پاسي، یا الله دا خو زما ټول خپل خپلوان دي، دا یو مې تره دی، دا بل مې د تره زوی دی، دا مې ماما دی، دا مې د ماما زوی، دا د ترور دی، دا مې رور دی، دا مې رور، د خاندان خلک دي، دی دوزخ ته مه بوځه. الله دې حافظ ته وایي چې تی شفاعت کوې نو دا جنت ته بوځه. ګوره دا قرآن برکتي دی، نو قاري برکتي شو، نو خاندان هم برکتي شو، دوزخ نه بچ شو. داسې د شفاعت دپاره الله مختلفو خلکو ته اجازت کوي، دا امت بخي، د بخنې دپاره ولا بانه لټوي. یو نابالغه ماشوم چې مړ دی او هغه ته الله وایي ته شفاعت وکړه، نو هغه وایي اول راله مور پلار وبخه، او ماله چې چا جنازه کړې نو هغه م وبخه. نو جنازه کې هر څومره خلک چې دي د یو ماشوم په شفاعت وبخلي شو. حاجي صاحب ته وایي تم شفاعت وکړه، نو حاجي صاحب وایي 400 کسان د د خاندان د حاجي صاحب په شفاعت الله بخي، او بل روایت کې 400 خاندانونه الله بخي د یو حاجي صاحب په شفاعت. ورپسې چې د عالم نمبر راشي نو عالم وی یا الله کما ته خاص مقدار خی چې د 1000 د 100 د 20 شفاعت وکړه، او دغه مقدار کې وکما او څوک را نه پاتې شي. زما خو تعلق ډېر د سمې مقتدیان دي او سمې شاګردان دي، سمې خپل خپلوان دي او سمې یاران دوستان دي، دا خو ډېر کسان دي. نو که دې کې رانه یو هم پاتې شو مخ راوړه چې مولوي صاحب ما نه پېژنې، ما دوزخ ته بوځي، هغه نورو له دې کار وکړه زه هم پاتې یم، زه به څه وایم؟ الله وایي نن د ګیلې موقع نه درکوم، ستا متعلقین که د اسمان د ستورو په مقدار وي او ته وایې چې ویې بخه دا ټول دله بخم. و دې عالم کې څه چل دی؟ دله الله قرآن ورکړی، د قرآن د برکته دومره درجه یې ورکړه. نو دې وخت کې تاسو د خپل استادانو ته به ګورئ چې دوی به هم بوځي، دوی پورې به ونښلو. نو ستاسو خوښه نه ده چې دا درجه ټوله خدای هم تاسو له درکړي، دا استادان په ځای پرېږده، خو چې هر یو تاسو دونه شی چې د اسمان د ستورو په مقدار تاسو بوځئ، خوښه هم نه ده، ولې هم نه ده خوښه. نو دې لپاره لږ محنت ضرورت دی، لږ تاسو د دنیا کارونو لوخه ورکوئ، نو دې مولوي صاحب لم لږ وخت ورکوئ، لږ وخت کې راشئ ورته ما ته سبق وښیه. که قاعده وی نو دې انکار نه کوي، که سپاره وی، که ناظره وی، که حفظ وی، که ترجمه وی، که نور کتابونه وی، نو نه دا استادان خفه کېږي او نه ستړي کېږي، خو تاسو وخت ورکوئ دوی له راشئ چې دوی د علم درکړي. لږ وخت پس به انشاءالله تاسو عالمان شئ او بیا د اسمان د ستورو په مقدار تاسو سره جنت ته به ځي. نو دوی درله مدرسه په جماعت کې هم شروع کړې ده، کورونه کې هم درته شروع کړي دي، د هلکانو مدرسه هم شته، د جنکو مدرسه هم شته. نو واړه زاړه لوی واړه ټول نارینه زنانه علم زده کوي چې دا فضیلت خدای تاسو له درکړي چې ټول جنت ته لاړ شئ. په دې پولیس ورات باندې چې خلک ځي نو دا داسې څه وخت به په بره خېږي، نو بیا به اوار روانې، نو بیا به کوزېږي او لاندې به جهنم وي. نو پولیس ورات خو ډېر ګران دی، په دې کونډې پکې لګېدلي دي چې کوم عمل کې د کمي وي نو هغه کونډه به در ټوک کې تا به ونیسي او ښکته به دې غورځوي. ځای په ځای چیک پوسټونه هم دي، تپوس به هم پکې کېږي، مونځ دې څنګه دی، روژه دې څنګه ده، حج دې څنګه دی، زکات دې څنګه دی، دا ټول تپوسونه کېږي په یو یو چیک پوسټ باندې. او چې کوم ځای کې کمي وي نو لاندې دې کور کوي، مخکې به نه پورې ځي، پورې وتل ګران دي. ته به دا نه چې زما خوا ته کم پوله پټېږي چې زموږ دې خوا زما نه زما خوا ته، داسې نه شي ویلی. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، الله فرمایي چې خامخا په دې پل به ځې، بله لار دې نشته، په دې پل به خامخا تګ وي. وایي تله دي برحق نه دي ناحق، ځکه جنت ته بله لار نشته دی، په پل به ځي، هر یو سړی د چا اختیار نشته دی. په دې پل صراط به خلک ځي او ډېر خلک به لاندې غورځېږي او لږ به پورې وځي. په دې چې مولوي صاحب راشي په دې پل صراط چیک پوسټ والا ته مولوي صاحب ودرېږه، سلام یې ودرې، وایي په دې لار به خلک ځي، نو چې کم پکې ته پېژنې نو ته اشاره وکړه چې دا روغ پورې بس دا به ټول روغ پورې وځي. د مولوي صاحب په اشاره باندې به ډېر خلک روغ پورې وځي، او دا مولوي صاحب په دنیا کې لږ خوشحاله ساته که نه،
مولوی صاحب ته مخکې کېږه نیغ کېږه مولوی صاحب چې څه کار خدمت وي ما ته به وی بل چا ته به نه وی مقتدیان به دې ډېري شاګردان به هم ډېري خو نورو ته مه وایه ما ته وایه نو چې ته هر وخت د مولوی